للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون سورة جمعہ نهم آیت تے تنبیہ ورکی مسلمانانو تا دی خبره چې تاسو دنیا ته ماوړی او ترغیب ورکی جهاد او انفاق فی سبیل الله دا هغه لس سورتونو کې یو سورت ته چې دې کې ترغیب دی جهاد او انفاق ته او دې نهم آیت کې ترغیب ورکی د جمعې درس د مانزه او د خطبه سعی او کوشش تا او خپل سوداګری او دنیاداری او تجارت او لین دین پر خود ہوتا یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذا نودی للصلاة کله چې आवाज وشي د پاره د مانزه اذا نودی للصلاة کله چې ندا وشي د پاره د مانزه کله چې لومبنه اذان وشي د پاره د مانزه می یوم الجمعه درزی د جمعینا یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې ایمان راوړی دي مؤمنانو اذا نودی للصلاة کله چې اذان وشي د مانزه می یوم الجمعه پرز د جمعې فسعوا الى ذکر الله نو کوشش وکي په طرف د ذکر د الله فسعوا الى ذکر الله نو منډه وکي په طرف د قران د الله فسعوا الى ذکر الله نو تلوار وکي په طرف د خطبه د جمعې وذروا البيع او پریدای سوداګری وذروا البيع او پریدای تجارت وذروا البيع او پریدای لین دین کومه زمانہ کې چې قران کریم را نازلېده نو دغه وخت د جمعې یو اذانو او دا به د منبر مخې ته د امام مخې ته ادا کېده د نبی علیہ السلام زمانہ کې هم او د حضرات شیخین ابو بکر او عمر رضی الله عنهما د دې زمانه کې هم د جمعې دغه یو اذانو چې کله بیا خلک زیات شو غنا شو او د خلکو مصروفیات مشغولیات زیات شو نو بیا د حضرت عثمان ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی الله عنه وارضاه هغه د یو اذان اضافه وکړه او بیا با د دې اذان نه علاوه یو بل اذان کېده د مدینی خار او بازار کې چې نن د جمعې ورځ ده او تاسو جمعې منزله تیارې شروع کې جمعه ته راځي دلته چې الله فرمایي اذا نودي للصلاه دې د علماو اتفاق اجماع ده چې دینه د جمعې اول اذان مراد ده چې کله د جمعې درز اول اذان وشي نو فسعوا الى ذکر الله بیا دنیا پریدا دکانداری پریدا کاروبار پریدا د دنیا مشغولیت مصروفیت هر څه پریدا او فسعوا الى ذکر الله منډه وها کوشش وکا او ګړندېش او ځان د خطبه د جمعې اذان ورسوه وذروا البيع او تجارت لین دین سوداګری دا پریدا یعنی دنیا او د دنیا کارونه پریدا او ځان د خطبه د جمعې ورسوه کاروبار پریدا دا یو مثال دی زکه چې دکاندار کاروباري سړی دی په کاروبار کې اختی اوس بلاړ شم بیا بلاړ شم ناراسته شي نو دنه نیمه خطبه لاړ شي او دی بیا جمعه ته ځي نو زکه تجارت راوړو چې تجارت پریدا
کاروبار پرېږده دکانداری پرېږده ځان جومات ته رسوه فاسعوا الی ذکر الله ذکر الله نه مراد خطبه د جمعې ده په دې هم اتفاق دی ذالکم خیر لکم دا کار ستاسو غوره دی تاسو لرا ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ فاذا قضیت الصلاة نو کله چې ادا کړی شي لمونځ فانتشروا فی الارض نو بیا خواره شئ ځمکه کې د جمعې مانځله تلوارو کا فاسعوا الی ذکر الله دا معنا نه چې منډې کا نا کوشش وکا سعی وکا ګړندېشه هر سپریدا او تادیو کا ځان جمعات ته خطبه لورسه فاذا قضیت الصلاة نو کله چې ادا کړی شي مونږ د جمعې فانتشروا فی الارض نو خواره شئ ځمکه کې وابتغوا من فضل الله او اولټوي فضل د الله وابتغوا من فضل الله بیا خپل کاروبار شروع کا د جمعې اذان چې کله وشو نو کاروبار اوس حرام دی ناروا دی ها چې کله د جمعې موز ادا ک نو وابتغوا من فضل الله بیا کاروبار روا شو تجارت لین دین معاملات روا شو جایز شو نو سی کوا وابتغوا من فضل الله ولټوا فضل د الله فضل د الله کاروبار تجارت دنیاداری دکانداری واذکروا الله کثیرا او یاد وی الله ډیر ډیر لعلکم تفلحون خامخ چې کامیاب شئ جمعه لازم شو او خطبه واجب شو هر مسلمان نارینا چې د مقیمی مسافر نه نو د منی جمعه لازم ده خزی منی جمعه نشتا یو سړی ړوند دی ګوډ دی شل دی معذور دی هغه منی جمعه نشتا زنانه منی جمعه نشتا نور په هر مسلمان بالغ مقیم صحتمند تندرست په هغه جمعه لازم ده وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کې جمعې خطبه لوستله په منبر ولاړ دی خطبه ولي بعضې کسان پاسېدل او روان شو یا خو اعلان وشو چې د تجارت قافله راورسېده جمعات کی چاچغه کړه یا تبل بجاو شو دف بجاو شو اعلان شو چې قافله راورسېده نو خلق نبی علیہ السلام منبر منی ولاړ پرې خو نبی علیہ السلام لا خطبه لوستله ختمه کړې نه و نو خلق جمعات نه تیخته وکړه منډه وکړه ځان رسو او د ځان رسول غرض او مقصد داو چې دا سینا تنګی دا ګرانی دا او شی بلګ راشي او مونږ مداغه صفات شو نو خلکو با د جمعې بازار کې ځان له اشیاء غستل سامان اوړو چینی غوړی دال یو شی بل شی په دې غرض منډه وکړه چې دا سینا مونږ نه سامان ختم شي او بیا دغه صفات شو بیا به قافله بل جمعې لراځي نو مونږ به سخرو نو ذکر روان شو دلته داغي منع کوي نه کوي چې دنیا ته ماوړی نبی علیہ السلام په منبر ولاړ یوازې مپرې دی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَإِذَا رَأَوْا کله چې دی وویني تجارتا یو قافله د سوداګرۍ او لهوا یا سلوبی لهو دف یا تبل आवाज انفضوا الیها نخوارشی اغی طرف تا وترکوک قائما او پریدی تعالی را پیغمبر ولاړ یوازې دا هم معلومه شوا چې خطبه په ولاړ ویل واجب دی لازم دی دا واقعا وشوا نو اول د جمعې خطبه دا به د اختر د خطبې شانې مانځنه رستو لکه څنګه چې د اختر لوی اختر یو کوړوږي اختري موز مخ کې وشي خطبه رستوي د جمعې خطبه به هم رستو چې کله دا واقعا وشوا نو بیا نبی علیہ السلام د جمعې خطبه مخ کې کړه چې مخ کې به خطبه بیا به منځي چې خلق زینا پاسینا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً کله چې ویني یو قافله د تجارت د سامان د سوداګرۍ
او لهوان یا لبی مشغولیت د دنیا انفضوا الیها نروان شي خوارشی غیتا وترکوک قائما او پریدی تعالی را پیغمبر ولار یوازی قل ورتو یا ما عند الله هغا چی الله څخه دی منس کول یا د نبی علیہ السلام خطبه اوریدل د دې چې کوم نور دی برکت دی اجر دی ثواب دی قل ما عند الله هغا چی الله څخه دی خیر وردی بهتر من اللهو د لبنا من اللهو د دفنا من اللهو د تبلا من اللهو د دنیا مشغولیتنا ومن التجارت د سوداګرینا والله خیر الرازقین الله غره دے بہتر رزق ورکونکے